اوس الله مثالونه بیانوي د حیلو د چلونو، ځکه د دې قباحت یو داو چې د الله په احکاماتو کې چلونه کوي، او هغه داسې وکنه په دې بني اسرائیلو باندې الله رب العالمین دیو ته داسې حکم وشو چې د خالی په ورځ باندې بخکار نه کوي د میانو. دا یو کلی او بیخي د دریاب په غاړه باندې د دیو ټول رزق د دریاب نه و، لکه دیو چې به کاروبار هم کو کنه ځان له میان نیو دا به خرڅول، دقه خوراکي او دقه کاروبارو میانو کاروبار نور سره دیو نو. الله رب العالمین دیو ته امتحانن، ځکه الله امتحان کوي. الله رب العالمین دیو ته وی چې ګوره په ذریعه د پیغمبر باندې وحی وشوه چې د خالی په ورځ باندې به تاسو ښکار نه کوئ، لکه څنګه چې زمونږ په دې امت کې استاسو خیالي صرف لږه پابندي ده، د هغې هم خلک خیال نه ساتي چې د جمعې اذان وشي د مانځه پورې دې وخت کې اخیستل خرڅول او د دنیا کارونه مه کوئ. الله یې پرېږدوئ، وذروا البیع، پرېږدوئ اخیستل خرڅول. او که ستاسو خیالي په هغې کې څومره کوتاهۍ دي، په هغې کې هم خلک لګیا یو کته خو د ښاریه کې بازارونه اړو سره بندوي نه، او بس هغه ټایم کې هم سټارټ وي، چېرته هغه مانځه ته ورشي هغه هم په روډ کې ودرېږي جانماز یې اخیستی ځان سره. او دلته هم داسې چې کوم نه نو خیال یې نه ساتلی کېږي، نو د دې خیال ساتل پکار دي. دا خو د بني اسرائیلو کارو چې د الله د حکم خلاف یې کوو، د هغې دپاره چلونه جوړول. دیو ته ویلو شو چې د خالي په ورځ به ښکار نه کوئ او نور کوئ، خو دا چونکې امتحانو نو د خالي په ورځ باندې به دومره میان راتله که نه چې دا سین به داسې ډک و، تک سپین به روان و دا سین. ګوره د الله امتحان د دې پاره چې خلک هغې ته ټینګېدی نه شي، د ځان ټینګ کړي، نو دقې باندې الله اجر ورکوي. د خالي په ورځ باندې به ډک و، د دې نورې ورځې چې وي نو په دې باندې به لږ لږ راتله، بس محنت به یې غوښته کته پسې جالونه ګرځول، خو د خالي په ورځ باندې به د پاسه داسې روان و داسې، نو دیو ټینګ نه شو چې دا څنګه چل دی، مونږ منع شوي یو، اوس هغه پکې میان نه ډک روان دی، نو چل نه جوړ کړه. یو درې ډلې شو، دا درې ډلې. یو ډله چې کوم واقع ویل که نه که مرو که چو سین ته به نه ګورو، بس ځان صبرو، او که په دې ورځ موږ مروم خو موږ دا ښکار نه کوو، بس د الله منع کړي سره یې اړو خورونه، سره د اړو میان نه سونه. دا ډله پکې کامیابه او دا بچ شوه. دویمه ډله داسې وه هغې ویل موږ ته نه څوک منع کوو او نه یې پخپله نه سو. د دې ډلې باره کې الله هېڅ ذکر ونه کړه چې دا څه شو، دا بچ شو که عذاب ولې الله ورکړه، چې څنګه دیو غلي وو که نه چې موږ نه بل چاته زمونږ په قبر کې خو یې نه سمري، موږ ته سړه اټو څه وایو نه، او ځان له یې نه خورو او ځان له میان نه رسو. الله د دیو باره کې هېڅ ونه ویل. او درېیمه ډله چې کوم وه نو هغې په دې ورځ باندې بس ځان سره مسواکونه راغېستي وو، ټول به په دغه ورځ باندې سیند ته اودس له تله، ویل لکه څه اوبه مو به یې بندې کړې که نه، یا اوبه کمې دي مړه هلته سړی صحیح اودس وکړي په سیند کې، او ډېرې اوبه یې پراخه اوبه یې، نو هلته چې به کله لاړه سیند ته نو بس په لاسونو کې به یې مایه راواخېستو. یو طریقه یې دا وه په لاسونو کې به یې مایه راواخېستو، هغه به یې شاته راسې ویشتو او به یې سبحان الله بس مخ دعا به یې ویله د اودس، او مایه به پټ پټ سېکاو. چېره په دې ورځ به یې ګورې سر راغېستو هم نه، خو چل یې جوړ کړی و. که چا به وتلی ظالمه دا څه کار کوې، مایې دې هلته شاته ویشتو وې، لکه چې اوس په لاس کې راځي نو وزرې زه ذمهوار یم، زه خو میان نیوله نه یم راغلی، د اودس نه مې منع کړې، اودس به نه کومه. لکه ځینې خلک دي چې جاهلان که نه، هغه یو سړی و هغه پټکې والی و، خو د خپل پرتوګ نه یې والی و، هغه خلکو ته یې دا څه کړلی وی، اوس پټکې هم نه مني، پټکې نه مني دی. نو داسې پکې ځینې جاهلان هغه چې کوم دی نو اوس د اودس نه موږ خلک منع کوي، وایي چې اودس مه کوه، موږ خو بس اودس کوو چې اوس پکې مایې راغی نو اوس موږ څه وکړو. او په دې چل باندې به بیا چې کله سبا له د اتوار ورځ وکړه نو په هغې به حق میان بیا راغونډول، دی به ورته ناست ټوله شپه یې څوکیداري وکړه چې بل څوک یې راوانخلي، مایې چې کوم دی نو په اودس کې راختلی دی، او بیا به سهار له د اتوار په ورځ باندې به هغه میان راوړه وې، دا خو موږ د اتوار په ورځ باندې راوړه. دویم دا کار یې کوو داسې د دې سیند نه داسې ولې وکنهستې، اول ته ورته غټ داسې کویې ډوغلې ورته کنهستې و، د خالي په ورځ باندې به صرف دا میان په دې وله کې سمول، داسې راغېسته به نه، په دې وله کې به صرف برابر کړله او تله به هلته چې به هغه کندې تداول وي وغورځېدو، بیا به هلته اوبه بندې کړې، نو هغه که به هلته په دې دغه کې به و د اتوار په ورځ به بیا راونیو، موږ خو د اتوار په ورځ ونیو، دا میانو سره چل کاو. درېیمه طریقه چې کوم دا کوله د خالي په ورځ باندې به صرف داسې وکړه، کونډې به یې راغېستې وې په دې سیند کې دننه اوبو نه به یې راغېستو نه، کونډه به ورته داسې ور کلکه کړه او مایې به پکې ونیوه، او بیا به پکې هغه څوکیداري به یې کوله چې څوک یې بل څوک راونه باسي، بیا به د اتوار په ورځ باندې هغه میان راویسته. دا بانې او دا چلونه یې کول
الله ول داسې عذاب ورکړه د شادوګان جوړ کړه ځکه شادو په دې حیواناتو کې چلولي دی الله موږ سزا ورکړه او د دیونه شادوګان دا کم چې ځوانان الکان او ځوانان جنکۍ وي د دیونه شادوګان او شادوګانې جوړې شوي او چې کم د مشران بوډاګان بوډایګانې او بوډاګانو د دیونه خنزیران او خنزیرانې جوړې شوي او دا بیا 3 ورځې ژوندي و بیا مړه شو دا نسل دا اوس شادوګان د هغې نسل نه دی ورې هغه بیا مړه شوي دي ختم شوي دي دا جدا شادوګان دي او دغه شادوګان داسې وو چې دیو لکه دې عذاب دومره خطرناک و که نه چې اوس شادو شوی وي او بس عقل یې کار نه کولی دماغ کار نه بیا هم ټیک وه بس دومره عذاب نه و دیو ته ښه پته وه چې زه ګوره حق انسان یم دماغ یې د انسان و خبرې هر څه خو صرف چې کوم ده نو څه ده شادوګان شکل یې د شادو شو نو دا د یو بل هغه کم کسانو چې دا منع کوله وې مه کوئ دا چلونه مه کوئ دا حیلې مه کوئ هغه خلکو له به راتله او صرف به جړل بس او شادو به ورابغې د هغه خواته به ودرېدو جړل به خو بیا خو دې وخت تللی و ځکه شکل یو ځل بدل شه دا بیا بېرته نه راواپس کېږي هغه جړل به ورته هغه خنزیران او خنزیرانې شادوګان او شادوګانې هغې به جړل 3 ورځې دا ژوندي بیا لاړه مړه شو الله وایي ولقد علمتم الذین او یقینا معلوم دي تاسو ته هغه کسان یقینا معلوم کړي دي تاسو هغه کسان اعتدوا منکم چې زیاتې کړی او ستاسو نه فی السبت په ښکار د خالي کې فقلنا لهم نو ویل موږ دیو ته کونو شی قردة خاسئین شادوګان ذلیله فجعلناها نو وګرځوله موږ دی واقعي لره نکالا عبرت لما بین یدیها د موجودو خلکو دپاره چې دغه ټیم کې کم خلق موجودو وما خلفها او هغه چې وروستو د دینه وموعظة للمتقین او واعظ نصیحت دی د متقیانو